د 10000 روپو لپاره به ریجسټریشن څنګه کوو؟ د خیبر پښتونخوا حکومت د رمضان د پیکج اعلان کړی چې دې ځل به موږ په روژه کې 10000 روپۍ چې دي دا به ورکوو. نو ځینې کسان وایي د دې لپاره به موږ ریجسټریشن څنګه کوو چې موږ ته هم دا روپۍ چې دي دا میلاو شي. که په روز کال تاسو کتلی نو هم 10000 روپۍ چې دي دا یې ورکولې. په پنجاب کې چې دی راشن ورکوو، دغه شان په سند کې 5000 په بلوچستان کې چې دی 2000 روپۍ ورکولې. نو څه کال چې دی هم په سند کې چې دی 2000 روپۍ به میلاویږي. په کراچۍ کې چې کوم زموږ پښتانه دي نو هغو ته به بېنظیرو د روپو سره دغه 15000 روپۍ چې دي دا میلاویږي. لکه 13500 روپۍ چې دي دا به د بېنظیرې کفالت پروګرام روپۍ، او 15000 روپۍ چې دي دا به تاسو له د رمضان پیکج چې دی دا به درکوي 18500 روپۍ به تاسو ته میلاویږي. دغه شان په پنجاب کې چې دی هغه به تاسو ته د بېنظیرو د روپو سره چې دی دا به نه میلاویږي. هلته کې چې دی دوباره رجسټریشن به د دې لپاره کېږي، د هغې په تر باندې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي. د هغې اخرنی تاریخ چې دی هغه 15 تاریخ دی. که کم کسان هلته په پنجاب کې اوسېږي. په خیبر پښتونخوا کې چې دی تاسو ته به هم د بېنظیرو د روپو سره دغه روپۍ میلاویږي، ځکه چې هغه د دې لپاره دوباره رجسټریشن نشي کولی. خو الپلا بینک ته چې دی هغو ته به وینا کوي چې زمونږ دومره کسان ته چې دی دغه روپۍ ورکوي، لکه 10000 روپۍ چې دی دومره عوامو ته ورکوي، نو هغه به هم د دغې بېنظیرې د روپو سره چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي. لکه 23500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو په دغه طریقه چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي، او د دې لپاره د رجسټریشن کولو سره طریقه دې شته.